زعفران ولګوئ او کروڑونه وګټئ. زعفران लगाइए करोड़ों कमाइए तकरीबन 4,000 रुपए किलो लगभग. ټایمونه د لګولو څه ټیم دي، د دې ګل څه ټیم کې راخیږي، د دې وزن څونه پکار دی، د تخم، ځکه چې زموږ د کتونکو ملګرو ته پوره اپډیټ ملو شي په دې ویډیو کې، نن شا فایده به وي. نو زه به خپل زمیندار ورونو ته یا چې کوم وروڼه مطلب دا دی په کور کې د دې شوق کوي هغوی له دا پکار دی چې دا وګوره جي دره دې دا بلب چې کوم دی د دې بلب وزن چې کوم دی د 7 ګرامو نه کم نه وي، مطلب چې دا 10 ګرامه وي 8 ګرامه وي، نو چې دا بلب تاسو سخت کال وکړئ دی به دله په ړومبي کال باندې ګل درکوي. خو که فرض کرو د دې بلب وزن د 7 ګرامو نه کم دی نو دی به په ړومبي کال باندې مطلب دا تاسو له ګل نه درکوي، دا به بیا نیکسټ ایئر له تاسو له ګلونه درکوي. د کرلو ښه ټایم چې کوم دی د دې 15 ستمبر نه تر 15 اکتوبر یا د اکتوبر اینډ نه پورې هم بعضې نیم ټایم کې تاسو دا کرلی شئ چې څونه په ټایم یې وکړئ نو ډېره بهتره وي. ساده زبان کې به ته دا ووایم چې کله خلک اوږه کري زمیندار وروڼه اوږه کري دا هم د اوږې د خاندان نه یو تعلق ساتي یا پیاز کري نو د هغې هغه ټایم مینجمنټ دی وکړي دا دې وکړي. نو د دې د کرلو دا ټایم دی. بیا د کرلو نه پس ته دی چې کله ګل تاسو له درکوي نو تقریبا دا 2.5 میاشتې لږ خدمت یې چې وکړي نو بیا دی تاسو له ګل درکول شروع کړي او دې کې چې کوم دی چې کوم حصې ته زعفران ویلی کېږي هغه د دې ګل هغه سټیګما وي په سور کلر کې وي او داسې بریتې غوندې وي داسې وړې وړې هغه چې کوم دی قابل استعمال حصه وي خلک یې استعمالوي په خپل کچن کې چای ترې نه پخوي یا مطلب دا دی نور چې کوم په کچن کې د دې په استعمال باندې خلک پوهېږي تعویذونه پې څوک کوي جي تاسو له خو پته شته که نه او دا پیران صاحبان پې تعویذونه هم کوي جي کیدای شي داسې مې اورېدلي دي. دوستانو وای زعفران وکرئ او کروڑونه وګټئ. د دې څه حقیقت دی استم خان به یې ته راغلی یم دی د زعفرانو کار کوي او یو نثریه ده په دې کې هر قسمه پودې دی سره ملاویږي او د زعفرانو دی سره ماشاءالله تخمونه ملاویږي. د دې باره کې موږ ته یو اهم میسج راکوي چې ډېر خلک دوکه نشي. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. زما نامه جی هستم خان ده ترناب فارم اوسیدونکی یم او ګلشن اقبال نرسري فارم سره تعلق ساتم. نن سبا د زعفرانو د کرلو ډېر ښه ټایم دی. تاسو که وګورئ نو په سوشل میډیا باندې خلکو یو واویله غوندې مچاو کړي چې زعفران لګایي کروڑو کمایي نو دا خبره کې حقیقت هم شته او حقیقت پکې نه هم شته. حقیقت پکې دا دی چې د دې لپاره خپل خاص موضوع علاقې دي هغه علاقې کوم ځای کې چې یخني وي مطلب دا دی چې کوم ځای کې ډرای او یخ وي موسم لکه پاړه چنار شولو شمالي وزیرستان شولو او زموږ چترال شولو سوات شولو په دغه علاقو کې دا تاسو کمرشلي کرلی شئ تجارتي بنیاد باندې کرلی شئ لکه د نورو فصلونو لکه د بنډۍ تورۍ یا د پیازو پرنګې په دې شکل کې په جریباو په حساب سره یې لګولی شئ. خو که کوم خلک د ګرمې علاقې اوسېدونکي دي د پېښور مردان صوابۍ چارسده نو هغوی ته دا خواست دی چې هغه دې په تجارتي بنیاد باندې دا نه کړي خپل کور کې د 15 دانې 2 دانې خپل شوق دپاره وکړي نو مطلب دا دی هغه شوق بې پوره کېږي. تجارتي بنیاد باندې چې کوم دی دې لپاره یخې علاقې موضوع مطلب دا قرار شوي دي او په یخو علاقو کې دا وکړئ نو بیا چې د انسان چې ست توقع تي وي نو هغوی ته به د خپل توقع مطابق د دې رزلټ ملاوي. ماشاءالله د دې قیمتي شی خو دی که نه جي اندازتاً د دې کیلو په څو باندې وي جي؟ کیلو سرجي دا خو راځي د زیاتر د افغانستان سایډ باندې د ایران نه یا د افغانستان د هرات صوبې نه نو وزن سوري د دې پرایس چې کوم دی ډیپینډ کوي په دواړو طرفیز تعلقاتو باندې چې دواړو طرفیز تعلقات د پاکستان د افغانستان د بارډر ښه وي خو بیا مطلب دا دی د باندې خرچه کمه راځي او که نه حالات ښه نه وي نو بیا مطلب دا دی څه په لیګل انلیګل طریقه باندې راوړي چې کوم باندې مطلب دا دی خرچه بیا زیاته راځي. خو جنرلی د دې چې کوم د کیلو حساب وي په بلک کې چې کوم دی خلک خرڅوي نو تقریبا 4,000 روپۍ کیلو لږ هغې کې لږې ډېره منافع هغه نرسرۍ والا یا خرڅوونکې د دې کال په قیمت سره کوي. باقي هسې چې کوم دی آنلاین د دې چې کوم دی نو مختلف خلک دي په 100 روپۍ باندې مطلب دا د دې دا یو غوټه خرڅوي موږ دلته کې په 80 روپۍ باندې خرڅوو 100 روپۍ باندې هم خلک خرڅوي په 90 باندې هم خرڅوي د دې نه ګران هم خرڅوي. آنلاین دنیا بس ځان له دنیا رسېږي چې تا خپل کسټمر سیټسفاید کو په هغه قیمت باندې ول ورکوي خو موږ په خپله نرسرۍ کې چې کوم دی خپل کسټمرو له 80 روپۍ لږ دا یو غوټه ورکوو جي. صحیح ده جي. تاسو په یوټیوب باندې اوریدلی او په فیسبوک باندې چې یو زنانه ولاړی هغې سره زعفران او میډیا والا ریکارډینګ کوي
وای زعفران لګای او کروڑونو ګټي. د دې حقیقت دا دی چې استم به وي د دې خپل علاقې دی، دا کو یخ علاقه کې تاسو لګوي امید دی چې تاسو ته کروڑونه روپۍ وګټي، او کو یخ علاقه کې نه نو ناممکن خبره ده. داسې دی جی همداسې ده جی تاسو بالکل لګه همداسې ده. د تاسو سره ماشاءالله ډیر زیات بوټي دي، زمونږ کتونکي ملګري وایي چې مونږ ته څه فایده ملاویږي. نو کو چاته د زعفران پکاري خپل کور کې د شوق دپاره ګرمو علاقو والا 2-3 دانې 15 دانې لګوي، نو هغې ته تاسو لیږلی شئ کورونو ته جي. یاره جی مسله دا ده چې مونږ خو آنلاین کار ډیر کم کوو. مونږ ورته وایو چې ترنا فارم ته راشئ مونږ به درته درکو. مطلب دا دی جی آنلاین دلته سیستم داسې دی چې که چاته ډاکخانې مخانې والا له دا ورکې نو زیاتر دا خو جی ژوندی ساره په دې باندې نور څه وزن کیدي را کیدي ماتې کی خرابې کی. بیا زمونږ کلاینټ چې مونږ نه کله هغه ریسیو کوي نو سیټسفاید تینی مسله پکې زه جوړیږي. رابطې نمبر وي کوس بیا سره څوک رابطه نو کوي په خپله زمونږ جی بس تاسو موسټ یا ویلکم address کم کوي. راتلل غواړئ ګلشن اقبال نرسری فارم جی ټي روډ ترنا فارم کې به دا تاسو ته په مناسب قیمت باندې ملاویږي. او که څوک داسې یار دوست پکې مړ غریب مریب هم راشي 2-3 به د لاسې هم درکوو روکې که صدقه جاریه ده چا پوره کړې نه ده. زبردست.